خو دومره زده کوي چې غیب یو لغوي دی یو شرعي دی. شرعي یو څیز ستا د حواسو نه غایب دی، تی نه ویني نه اوري، نو دا غیب دی. نو ظهر الغیب چې ورته وایي پشیشه. او یو شرعي غیب دی، شرعي غیب. ځکه پټ شي ته غیب وایي. غیب څه ته وایي؟ پټ شي ته، چھپا ہوا یا چھپی ہوئی چیز، دا غیب دی. نو او یو شریعت کې غیب دی. شریعت کې غیب هغه څیز ته وایي چې هغه نه په عقل معلومیږي نه په حواسو باندې معلومیږي، او ذریعہ د حصول د هغې وحی وي، وحی، او یا ډایرکټ د الله تعلیم وي، نبی ته په ویښه باندې یا په خوب کې. او عامو مومنانو ته د هغې دوه ذریعې دي. یو ذریعه د الله د پیغمبر تعلیم دی، او دویمه ذریعه کشف دی، الهام دی. لیکن کشف او الهام دا ظنی دی. وحی او خوب د نبی دا قطعی دی، یقینی دی. نو دغه شان که چرته یو بزرگ خوب ویني او هغه خوب داسې وي چې د شریعت نصوص د هغې تایید کوي، نو ټیک ده، عمل پې پکار دی. او په هغه مرتبه کې پکار دی په کومه مرتبه چې ظاهر د شریعت کې د هغې حکم دی. یعنی شریعت کې که هغه په مرتبه د فرض کې دی نو هغه باندې عمل فرض دی، که واجب دی نو هغې باندې عمل واجب دی، که سنت دی هغې باندې عمل سنت دی، که مستحب دی هغې باندې عمل مستحب دی. خو په خوبونو باندې شریعت نه ثابتېږي، نه پې څه شی حرامېږي او نه پې څه شی حلالېږي. خدا د عامو خلکو خوبونه، د انبیاو خوب هغه داسې نه وي لکه د عامو خلکو خوب. نو دا ډېر کسان داسې وي چې مونږ خوب لیدلی، نو که د خوبونو باندې بنیاد د شریعت او د احکامو کېښودی شي بیا خو به لویه مسله پیدا شي. زمونږ څه بیا داسې څه ذریعه راسته ده چې مونږ به پیژنو چې دا خوب رښتینی دی او دا خوب دروغجن دی، او دا چې کم د صلحاو په لباس کې دی نو دا صالح دی که دا طالح دی، دا په حق دی که دا په باطل دی. ځکه تاسو د حق او د باطل دپاره چې کومه سانچه او معیار دی نو هغه ظاهر د شریعت دی، او باطن دا دی چې هغه نیت درست وي. نو که نیت درست و نو الله به ولا د هغه نیکۍ بدله ورکوي، که نیت یې نه نو هندو ستړی خدای ناراض، هیڅ ورته نه میلاویږي. لیکن زمونږ د چا د نیت څه کار دی؟ مونږ ظاهر ته به ګورو چې په ظاهر د شریعت د کس عمل درست دی نو مونږ وی دا درست دی، که د شریعت خلاف وي نو مونږ وی دا غلط دی. که د الله په نسبت باندې ښه نو ښه دي، که نه د الله په نسبت باندې ښه وي او الله یې جنت ته نه باسي، زمونږ څه کار دی چې مونږ د جنت نه راوباسو جهنم ته اچو. غټه دنیا یې ده، مهربان ذات دی، د هغې بادشاهي ده چې دا څومره دویم نمبر خلق دی والله جنت ته بوزي، 1,000,000 مرتبه دی بوزي، موږ په هغې نه خفه کېږو. خو که دنیا کې زموږ نه څوک د هغې د حکم تپوس کوي او په ظاهر هغه د شریعت خلاف وي نو موږ ورته کله هم نه وایو چې دا درست دي، موږ دا د شریعت خلاف دي. او بیا کله داسې وي چې دا بعضې دې دغه کې داسې وي ضرر به در ورسوم، ته خو داسې خبرې کې خو ضرر به در ورسوم. نو ګورئ مومنان به د ضرر نه نه یریږي. ایمان به خپل مضبوط ساتئ، کلک به ساتئ، د چا د تعویذونو او د دمونو او د وردونو نه به نه یریږئ.
کنه دی بیا چرته دی امریکایانو باندې ولې دا چل نه کوي، نه په تعویز کوي او نه په دم درود وایي او نه هیڅ په نه کوي. نو چې په هغې باندې اثر نه کوي خو په موږ هم نه کوي که نه. دا کم کسان چې تیاریږي نو دی عقیده کې له فتوري فرق، نو خپل ایمان مضبوط ساتئ. نو غیب څه ته وایي؟ غیب څومره چې تفاسیر دي، تفسیر قرطبي دی، بیزاوی دی، شیخ زادال البیزاوی دی، تفسیر روح المانی دی، یو نو څومره چې دي ټول د غیب دا تعریف کوي چې ما لا یدرکو بالعقل والحواس ولا تقتضیه بداهة العقل. او حاصل د دې دا دی چې په عقل هم نه معلومیږي، په حواس هم نه معلومیږي. دغه غیب نفس غیب، مطلق غیب، نفس غیب، مطلق غیب د نبی د پاره منل دا د ضروریاتو د نبوت او د رسالت د وجه نه فرض دي. څوک چې نبی د پاره نفس علم غیب نه مني دا مومن نه دی. لیکن یو خاص مغیب نه مني، یو خاص مغیب نه مني، پوهیږئ که نه؟ خاص مغیب نه مني. نو هغه تفصیل دا دی چې هغه مغیب باندې علم نبی علیہ السلام د پاره نس قطعی باندې ثابت دی که نس ظنی باندې ثابت دی. که قطعی باندې ثابت دی نو منکر مرتد دی، او که دلیل ظنی باندې ثابت دی نو منکر ضال مضل دی. نور مسئله تاسو ته معلومه ده، الذین یؤمنون بالغیب، متقین هغه کسان دي یؤمنون چې دیو یقین کوي، یؤمنون یقین کوي، او یقین دا د تصدیق یو قسم دی، او مراد د یقین نه علم الیقین دی، مراد د یقین نه علم الیقین دی، او تصدیق ام علم دی که نه. یعنی په ایمان کې چې کوم تصدیق معتبر دی نو هغه علم الیقین دی. تاسو ته تصدیقات او تصورات قسمونه معلومی نو دی باندې به پوهیږئ. نو دا علم دی. ایمان دا تصدیقاتو کې دا درې اقسام ثلاثه، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین کې دا د تصدیقاتو کې مضبوط ترین قسم علم دی. نو د دې ایمان بالغیب چې لري څه باندې؟ دا د وهابیت او د منکرینو چې کومه عقیده ده که نه، دا داسې عقیده ده چې دا شریعت کې نشته، زمونږ دین کې نشته. دا ټیک ده چې هغوی محنت کوي، خلک یې خپل همنوا جوړ کړي، او چې کوم د شریعت نه بے خبره خلک دی، قرآن حدیث باندې نه پوهیږي، نو هغوی دا خیال کوي چې دی مذهب او د دې مسلک حق دی. لیکن کم کسان چې قرآن ګوري، تفاسیر ګوري، شریعت ګوري، دې باندې پوهه دي چې دا خو ټولو مسالکو کې باطل ترین مسلک دی، او د شریعت د داسې حکمونو نه پکې انکار دی چې د انکار گنجائش پکې نشته. نو یؤمنون بالغیب معنا وکړئ که نه؟ یؤمنون چې دیو یقین کوي بالغیب، د عقل او د حواسو نه په پټو چیزونو باندې، چې نه عقل مني نه حواس ادراک کوي، او طور باندې ایمان راوړي. جنت ګورئ که نه؟ چا جنت لیدلی دی؟ جهنم چا کتلی دی؟ پولیس صراط چا کتلی؟ میدان محشر قیامت چا لیدلی؟ جبریل او عزرائیل او میکائیل او اسرافیل چا کتلی؟ منګې منو ولی منو؟
ځکه د الله نبی راته ویلي دي نو دا غیب دی که نه نو تا پر باندې ایمان دی خو علم درته نشته داسې د جهالت نه ډکه خبره ده وایي علم نشته چې علم نشته نو بې علمه ایمان په یو څیز باندې ساتلی شي علم به وي ځکه به هغې باندې تصدیق وي علم به وي ځکه هغې باندې به ایمان وي ایمان بغیر د تصدیق نه ایمان بغیر د یقین نه او یقین بغیر د تصدیق نه او تصدیق بغیر د تصور نه حاصلېدل دا د مجانینو د لیونو دنیا ده لیونی نی که لیونی بیوقوفه لیونی نو زمونږ د داسې خلکو څه سر دی چې غیب باندې ایمان دا خو د متقینو ډومبې صفت دی خو نبی د پاره به علم غیب نه مني نو دې باندې بس کې او بیا هغه خپل ماحول کې داسې پخې پخې خبرې کوي لکه څنګه چې د الله وحده لا شریک ذات باندې یقین دی دغه شانته علم غیب بل چا د پاره منون کې باندې د کفر فتوا لګي او بغیر د شک او شبهې نه لګي بے دړکې لګي جهالت د وجه ناپوهي د وجه نه جهالت د وجه نه ځکه قرآن ټول آیاتونه رد کوي د مفسرینو تمام تصریحات رد کوي د دې متعلقه څومره چې احادیث دي هغه احادیث نه مني او دې ټولو نه چې منکر شي نو بیا به وهابیت او دیوبندیت بیا به تو ومني بیا هغې باندې مزل کوه خو قرآن مني تفاسیر و تصریحات مني او احادیث د رسول الله د علم غیب باره کې مني د امامانو د محدثینو اقوال مني نو بیا د علم غیب په باره کې عقیده د دیوبندیت او د وهابیت نشي منلی الذین یؤمنون بالغیب هغه کسان یؤمنون چې دیو یقین کوي بالغیب د عقل او د حواسو نه په پټو څیزونو باندې د عقل او د حواسو نه په پټو څیزونو باندې